قدرمنو مسلمانانو، غیبت څومره سخته ګناه ده، لیکن افسوس نن غیبت د مجلس زینت ګرځېدلی دی. چې په هر مجلس کښېنې پر دویمه خبره باندې غیبت شروع کېږي. یو ځای د غیبت څه محفوظ نه دی. حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم دا روایت را نقل کړی دی چې کله نبی پاک صلی الله علیه وسلم په شب معراج کې د اسمانو سیر وکړي، نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زه پر داسې خلکو باندې تیر شولم چې د هغو د اړخو څخه غوښې کاټېدلې، هغو به ګوله جوړوله او چیچلې به، او دوی ته به ویل کېدله چې اوس هم تاسې دا غوښې خوري، ځکه تاسې په دنیا کې د خپل ورور غوښې خوړلې، اوس هم هغه رقم وخوري. ما پوښتنه وکړه چې ای جبریل علیه الصلاة والسلام، دا کم خلک دي؟ حضرت جبریل علیه الصلاة والسلام په جواب کې راته وفرمیل چې دا ستا د امت غیبت کول والا دي. قدرمنو مسلمانانو، الله پاک دې موږ او تاسو ته د دې توفیق راکړي چې خپل ځان د غیبت څخه وساتو. یقینا نن غیبت دومره عام دی، که چیرې څوک د غیبت سره منع کړي هغه خوا به دی. نو پکار دی چې په کم مجلس کې غیبت شروع په خاموشي سره د هغه مجلس څخه ولاړ سي. که چیرې هغه تا ته ووایي چې ولې ولاړ سوې، تا وروره غیبت حرام دی، زه دا نه غواړم چې په خپلو غوږو باندې غیبت د مسلمان واورم. الله پاک دې موږ او تاسو د دې خبرې توفیق را نصیب کړي چې په دا حدیث باندې عمل وکړو.